ګوري د پیښور بي آر ټي منصوبه دا چې په کوم وخت کې جوړه شوې وه نو دې باندې 67 ارب روپۍ خرچه راغلی وه. صحیح ټیک شو. او په 67 ارب روپو کې 56 ارب روپۍ دا د ډالرو په شکل کې اغستې شوې وي. یعنی ډالر اغستې شوې د هغې نه 56 ارب روپۍ جوړې دي. ټیک شو جی. ما په خیال یا زه به غلطېږم که نو دا تقریبا 50 میلیون راتلی کې داسې سره راتلی په هغې ډالر میلیون ډالر چې کوم دی اغستې شوې او دا د ایشین ډیولپمنټ بینک نه او د فرانس د یو امدادي اداره وه د هغې نه اغستې شو. هغه وخت کې د ډالر قیمت په 105 روپۍ لګولی شوی. صحیح ټیک شلو. او دې وخت چې حکومت دا پیسې کله اغستې دي نو دا یې د 10 کالو یعنی د 15 کاله ګریس پیریډ دی او 10 کالو کې به د دې واپسې کوي. نو د ډالر ریټ دې وخت کې خطلې دی موږ چې ګورو 278 280 کې دی. نو که په هغه شرح باندې په نن باندې هم دوی واپسې کوي نو دغه د واپسۍ عمل چې کوم دی خیبر پښتونخوا حکومت به تقریبا د 100 ارب روپو نه زیات په دغه منصوبه دغه باندې ادایګي کوي. یعنی دغه منصوبه چې هغه کې 55 ارب روپۍ په هغې کې د غیر ملکي قرضه اخیستې شوه د بي آر ټي د بي آر ټي دپاره. نو زه صرف د دې یو وضاحت کوم چې بي آر ټي کې به دا قسمه کار شوی دی. موږ چې پیسې واپس کوو نو موږ به په پیسو روپو کې نه واپس کوو، موږ به بیا په ډالرو کې الو او ډالر نرخ کې او بیا په هغه موجوده نرخ کې ورکړي. 15 کال چې دا پیسې په 2017 کې دا شوی نو دا د 2023 پورې دي سره 15 کال چې کوم ګریس پیریډ هغه مکمل شو. نو 2023 نه په 2024 به د دې چې کوم باقاعده ادایګي د قرضې ورکول شروع شوی ده. دا به د 10 کالو په قسطونو کې دا ورکول کېږي. خو اوس هم بي آر ټي مکمل شوی نه. اگر چې خیبر پښتونخوا حکومت صرف د دې تاسو ته پته ده یو خپل چې کوم هغه بلډینګ دی د چمکنو والا هغه مکمل کړی دی. د دې کې یو بلډینګ ټولو خلکو ته بخکاری په ډبګری ګارډن کې هغه ته حال نه دی مکمل او په حیات آباد کې چې کوم دی نو زما په خیال دغې خو سشته دی اړو نو چې هغې ته سړی وګوري چې په حیات آباد کې دوی هغه کومه پلازه جوړوله. نو فی الحال حالانکې دا ټوله منصوبه په 2023 کې راغونډېدله. جرنل قرضې لپاره دا لغوي او بل د دې سره د هغې سره تعلق نشته دی. خو دا منصوبه چې کومه وه نو دا په 15 کاله کې راټولېدله او تر اوسه پورې دا منصوبه بي آر ټي سر ته نه ده رسېدلې. د بي آر ټي متعلق روزددي که موږ وګورو یو څیز نه مکمل ښه نه مکمل بدي. فائدې دا ده چې روزانه دا د 3 لکو نه واله د 3 لکو پورې مسافر د اوچتۍ او خپل منزلونو ته رسي. خو دې منصوبې دپاره په اجلت کې شروع شوی و نو د هغې د وجې نه د دې منصوبې د لاسه په پیښور کې د ټرافیک نوې مسله پیدا شوه. په یونیورسټي روډ کې اوس هم څوک ځي خاص کر مازدیګر ماښام کې چې شنوبی دی ورته پته ولګي چې څه پوزیشن دی او څه حال کې به دا منصوبه څنګه سرته رسي. دا یو خبره ده. ټیک شلو. د دغې نه علاوه موږ که وګورو د دې پیښور ښار تاجران وایي چې پیښور ښار 2 حصو کې تقسیم کړی دی. هغه یو شمالي دی یو جنوبي دی. که ته راځې نو ته به ډېر اوږد مزل کې بعضې خو د ماحولیت ماهرین وایي چې خاص کر ته په ګوره قبرستان کې د خپل هغه نه لږ رامخکې شوې نو بیا به ته دلته د تاکال سره راتاویږي. نو په دې کې د تیلو لګېدل هم سیوا شوي دي او د هغې سره د هغې خرچه وغیره چې کوم دی اولودګي سیوا شوې. دا خیر یو وړې وړې د دې سره راځي. خو اوورال د پیښور دا د بي آر ټي چې کومه ده دا منصوبه دې وخت کې په عملي توګه دا سر ته نه ده رسېدلې.